زه وایم چې د خیبر پښتونخوا دې ټایم کې ډېره خرابه محاصره ده او د مختلفو هیلو بانو باندې د پښتون قوم د هغې راتلونکي وخت لپاره همدای کنډر کو ویران کو او یو طرف نه پې اوړه ټرکونه غنم دا شیزونه پې بندوي او بل طرف نه سبزیانې فروټونه ټماټر دا بندوي او دواړو طرفو ته پښتون متاثره کېږي. نور چاته هم د دې څه تکلیف نشته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، افسوسناکه خبره د ټوله خیبر پښتونخوا سره شیر کومه چې ټماټر مو 1500 روپۍ کیلو ته ورسېدل او اوړه 3000 روپۍ باندې توړه. دغسې ورپسې نور شیزونه بیا حسابوه، خو کوم چې عام سیز دی د خوراک نو هغه دې ټایم کې د عام سړي د قوت خرید نه بار شو او زمونږ څه مشران وایي نه دي خوري ټماټر مه خورئ. ما په دې دغه باندې ډېرې زیاتې تبصرې وکتې نو د باچا د لور هغه قصه راته رایاده شوه چې یو وزیر ورته وایي چې ملک کې قحط دی، غنم نشته، اوړه نشته او خلک اوږي دي. نو باچا لور ورته وایي چې وریجې دې خوري که نه. نو زمونږ حکومت هم چې دا ډېرې غټې تجربې دي او د 40-50 کالو نه په حکومتونو کې را روان دي او ډېره غټه ترقي دې ملک له ورکړې ده. نو دې ټایم کې وایي څوک وایي ټماټر دې نه خوري، څوک وایي اوړه دې نه خوري، څوک وایي چیني دې نه خوري. نو ښه خبره دا ده چې دا ټول ملک بوک هړتال شروع کړي. د دی په دې باندې څه که په 1500 روپۍ یو ټماټر می دی خو یې اخیستی شي، عام خلک یې نشي اخیستی او ما ورته یې نشو اخیستی. افسوسناکه خبره دا ده چې د بل په اشارو باندې کم حکومتونه کم ملکونه چلیږي نو هغې کې بیا دا حالي. زه تاسو ته دا ویډیوز ښیم، تاسو نه ګیر چاپېره چې کم ملکونه پراته دي، ایران، افغانستان، نو هغه طرفونو کې ټماټر دومره دي چې په پټو کې اوس څښا کېږي، په ګاډو کې څښا کېږي، په منډو کې څښا کېږي. دا ویډیوز به تاسو کتلي وي او دلته خلک هغې ته محتاجه دي او یو ټماټر په 100 1.5 روپۍ دې ټایم کې دا خلک اخلي. نو افسوس مې کولو چې د رونګه د دې حکمرانانو د دوی په غوږ باندې سپږ هم نه ګرځي په دې شیزونو باندې. هغوی دې سره ډوکار نشته ځکه د هغوی هر څه ټیک ټاک چلیږي او د وړو په ځای ورته وریجې میلاویږي، پلاو میلاویږي، د روټۍ په ځای ورته نور سیزونه ډېر میلاویږي. نو هغوی دې سره کار نشته. خو غرق دا پښتون شو، غریب شو او خاص کر دې ټایم کې د دې خیبر پښتونخوا نه او د دې پښتون بیلټ نه د غزې غوندې ناکهبندي ورته وکړه ګیر چاپېره نه چې هغه طرف ته هم خوراکونه تباه و برباد ځکه چې کومه منډي وه هغې ته یې نه راپرېږدي او دې طرف ته چې کم خلق ضرورتمند دي نو هغه یې پې بند کړل او پنجاب نه یې در باندې اوړه او غنم بند کړل. او راتلونکی بل پرون ما د سیاستدانانو تقریرونه واورېدل، دې حوالې سره جماعت اسلامي ډېره زبردسته خبره کړې ده. جماعت اسلامي چې کوم قایدین دي نو د نشاندهي کړې ده چې په داسې ټایم کې په غنمو باندې پابندي چې خلک به یې کوي نو تا بند کړل او انحصار په پنجاب نه په غنمو راتلو باندې دی. یو ملک دی نو دغه غنم چې ته نه پرېږدې خو دا صوبه د لوږې نه مړه کوي او دلته قحط راولي. په هر حال زمونږ دې مشرانو لپې سخت اکشن پکار دی. دې حوالې سره خوال پارټیز کانفرنس پکار دی، دا ټول مشران را یوځای شي چې دا څه مو جوړ کړل دي علاقې نه او تپوس وکړي چې پنجاب نه ولې بند دي، دا خوراک مو ولې بند کړی دی. یو خوا بل خوا نه مشکلات یې دومره جوړ کړي دي چې د قصد یې دې خلکو ته نه راپرېږدي. ما په دې باندې ډېره سټډي وکړه او زه په دې نتیجه باندې ورسېدم چې د قصده په دې خلکو باندې دا شیزونه یې بند کړي دي نو ډېره غټه ترقي وله دې ملک روانه کړې ده او هغه ترقي اوس ستاسو په کورونو باندې، ستاسو په دروازو باندې ټماټرو د قیمت په صورت کې او د وړو د قیمت په صورت کې ناکینګ کوي. دروازه ته ټکوي چې زه ترقیم او راغلیم. دا ستاسو د حکمرانانو